السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، نن د اتوار ورځ او 15مه روژه او 14م تاریخ دی. د سیند په غاړه ولاړ یو. حافظ بشارت خان راسره ولاړ دی، کوم چې په نظمونو کې په تلاوت کې ماشاءالله مهارت لري. زموږ سره مسلم خان هم ولاړ دی ماشاءالله. زموږ سره ډېر وخت بعد ملاقات شو. د هغې سره فاروق سید، زموږ سره طالب جان هم ولاړ دی چې په 2مه درجه کې څه کله وفاق ورکړی دی. سیند غاړې ته راغلي وو. ما وی د ملګرو سره خپل د وړوکې شانتې ویلاګ شریک کړو چې زمونږ د مسافر ملګري کوم چې په سعودي عرب کې یا په کراچۍ لاهور کې په دغه رمضان المبارک بابرکته میاشت کې هم په سفر کې دي. نو ملګرو، موږ اکثر چې سیند غاړې ته راشو ډېر وخت بعد راځو، نو ملګرو سره وړوکې شان ویلاګ شریک کوو. موسم هم ډېر ښایسته دی، د بارانونو نه وروسته موسم دی. شړشم هم ډېر ښایسته دي. زموږ تدیزي د سیند غاړې کوم مزیدار موسمونه دي تاسو ته په نظر باندې راځي. شاته غنم هم ډېر زیات ښایسته موسم کې روان دي، شړشم هم دي او سیند غاړه کوټله هم تاسو ته په نظر باندې راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، نن د اتوار ورځ ده، مازدیګری دی او څویمه روژه ده؟ 15مه روژه ده او موسم هم ډېر زیات ښایسته دی. نو مسلم خان راسره موجود دی، فاروق سید دی، بشارت خان دی، قاري حضرات چې کوم ملګري دي. نو دو ته ما ویلا بړ شو خپل د سیند کړی د غنمو لږ خوند به واخلو او شاته د بیړ کوم نظارې دي. بشارت بھائی دې طرف ته لږ توجه شئ.